الوا د چا خوښه او د حضور پاک تاسو ټول ته پوښتنه کوم د چا خوښه حدیث کې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل د حضور پاک بدو سيزونه خوښو یا الوا یو شات مولیان الوا خوري ولی د پیغمبر خوښه مولیان دومره نه خوري څومره چې تاسو یې خورئ په واده کې چې الوا پخه شي یو دیګ او دوه دیګه دا ټول مولیان خوري زه وایم یو پلیټ دوه غوي خو باقي خو تاسو خورئ په ملو کې چې الواګانې کومې پخې شي ټول مولیان خوري یا خو د یاره د مولیانو خوښه ده چې د چا په زړه کې د پیغمبر سره مینې د هغه به خوښه حضرت انس وایي حضرت انس وی رسول الله مبارک کدو خوښو کدو ما سره ناستو کدو ټنګری به یې خوړی وی ما به هغه ټنګری راغېستی و د حضور پاک مخې ته به مې کېښودی کدو یې خوښو وی لا زال احبه چې مې پیغمبر خوښو نو وی زما خوښ دی کدو د پیغمبر خوښو زما خوښ دی د پیغمبر د تبعیاتو اتباع مال عبادت دی نو الوا د پیغمبر خوښه زموږ نو تاسو مولا پورې تړلې ده نو خنداګانې ور پورې کړئ مولا الوا دا الوا پورې خندا کوي یعنی د پیغمبر سوچ ته ونه کو د پیغمبر د خوښي شي پورې خندا کې دومره مس شوی الوا نه خوري دا مټی څه شی دی الوا ده دا الوا یو شکل دا ګلاب جامن څه شی دی الوا ده دا الوا یو شکل دا ټول د مټایو دکانونو باندې د اختر پشپه چې راشي دا ورته مولیان ولاړې که تاسو ورته ولاړې دا د ګازرو الوا چې دا ځای په ځای خوري څونه مولیان یې خوري څونه یې ته خوري سوچا نه دی کړی ګازرو الواګانې ټولې تاسو خورئ د سوجي الواګانې ټولې تاسو خورئ د مټیو دکانونو ته مټۍ خو الوا ده که الوا څه چې دی خو خوږ شی دی چې راغونډی ټول الواګانې په خپله خورئ خو صرف د پیغمبر سره دشمني د بل څه نشته د پیغمبر خوښه و نو ته وګورې ټوکې ټکالې الوا داسې والوا داسې والوا داسې زه خو پرې فخر کوم ما ته خو که چا وایي چې الوا خورې وایم الحمدلله راوړه چې خورم بلکل د ما د پیغمبر خوښه و دی په خوشوق خورم دا خو د فخر ګڼم فخر ګڼم ما له عیب نه دی ما ته سړی وي د هغه ته ګیره دي نیولې ده بلکل الحمدلله زه پرې فخر کوم زما د پیغمبر طریقه وه ما ته یو سړی وي غټ پټکې دي په سر دی زه پرې فخر کوم زما د پیغمبر ما ته یو سړی وي په مانځه کې ښکته پورته کېږي او کله شوچه دی ښکه زه پرې فخر کوم زما د پیغمبر طریقه ته د انګریز په طریقه نه شرمېږې چې د انګریز په شان دوغاخې پرتوب دی اچولی او د انګریز په شان ټی دی اچولی ده د خر لکۍ هغه شاته ته د خر په لکۍ نه شرمېږو زه په الوا شرمېږم ته په ولاړه ډوډۍ خورې د انګریز په طریقه ته نه شرمېږې ته په ولاړه او بس کې د انګریز په طریقه ته نه شرمېږې ته په ولاړه موتیازې کوې او بول کوې په ولاړه د انګریز په طریقه ته نه شرمېږې او زه په الوا شرمېږم دا خامخیالي پرېږده زه پرې فخر کوم په الوا ما پورې وتړه الوا زه په ګیره فخر کوم ما پورې وتړه زه په پټکي فخر کوم ما پورې وتړه زه په ناسته په خوراک فخر کوم زه په ناسته په متیازو فخر کوم ما پورې وتړه د انګریز په طریقه وګوره پتلون دی چولی دی او ټی دې مخکې وېدانده کړې ده او خر کې څه فرق په ولاړه ډوډۍ خورې لکه د څارو په شانتې او ته به او د انګریز په شان دې سر خریدې دی او بریک ته هم خریدې دی او ګیره دې ورپسې خریدې ده ته په دې فخر کې فخر زه د پیغمبر په سنت ولې فخر نه کوم حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ایران ته تللی نوړی ترې پرېوته نوړی راوچته کړه او د هغې نه هغه خاورې وغورځولې او خولې ته یې واچوله نو خلق ورته نیغ نیغ کتل وي دا خلک ورپورې خاندي دونه یې رسناک دی چې نوړی د خاورو نه راوچته کړه او خاورې ته یې وڅنډلې پرېږده دا نوړی په ځمکه پې پوه شو څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو د وجې د پیغمبر سنت پرېږدم زما د پیغمبر طریقه دا وه چې نوړی به ترې پرېوته راوچته به یې کړه نو خاورې به یې ترې وغورځولې باقي به یې خولې مبارکې ته ور واچوه ولې خو نوړی پرېږده د پیغمبر سنتو باندې به فخر کوو که خیري ښه انشاءالله په ګیره به فخر کوو په پټکي به فخر کوو د سنتو جامو باندې فخر به کوو په ناسته ډوډۍ او په ناسته په خوراک به فخر کوو او په الوو په کدو به فخر کوو الحمدلله دا زمونږ اصل خبره مې دې پورې کوله چې دا د اغیارو سوچ دی مونږ نه د پیغمبر طریقو پورې ټکالې شروع کړې
د رسول الله مبارک په طریقه کې زما دپاره د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. د انګریز په نقش قدم، د انګریز په شعار، د انګریز په تهذیب نه شرمېږې. ماشومان مې پتلون والا کړل او زه د پیغمبر په دې قرار شرمېږم.